بیا اوس تازه د مولانا فضل الرحمن صاحب بیانیه راغلی ده که چېرته زما حکومت راشي د انتخاباتو لارې زه به افغانستان سره اړیکې ښې کړم. هلته نظامونه ټول لاسپوڅي دي، هغوی خپل صلاحیت نه لري. صلاحیت ټول هلته د استخباراتو د استبلیشمنټ په لاس کې، هلته که هر څوک راځي هغه به بې صلاحیت یوازینی سړی د ټکر سړی چې ده آزاده پالیسي چې لري په پاکستان کې له افغانستان سره تعلقات ښه کولی شي هغه عمران خان ده. نو دوی ټول دا ټول پی ډي ایم د عمران خان خلاف راوچت سوي دي تر څو عمران خان پالټی د هغه هر څه له منځه ویسي، هغه یې په زندان کې اچولی. خو د پاکستان ملت اوس دوی نه غواړي، دوی ریجیکټ کړل، دوی ته نور نه رایه ورکوي نه بل ورکوي، ولو که دوی هر څومره دعوې وکړي. نو د افغانستان دپاره د دې خطې دپاره د اسیای میانه دپاره د عمران خان نه ښه ګزینه د تعلقاتو جوړولو دپاره موږ نه لرو. موږ به دا وایو چې شر بخیزه که خیر ما باشه، هغه څه دې پېښ شي د افغانانو په خیر وي. خو تورخم یا پاکستان یا تجارت دوی سره دا زموږ په زیان ده، زموږ په تاوان ده. موږ د ګوادر له ځایه باید واخان استعمال کړو، د ګوادر له ځایه چاربهار استعمال کړو، نور پولې موږ لرو، ګمرکونه لرو. دغه لارو نه ولو که مصارف لږ زیات یا وخت لږ زیات تیریږي، اگر که تر دوی نه اقتصادي تمامیږي باید موږ نورې لارې استعمال کړو. نو راتلونکي انتخابات بیا هم درته وایم چې هغه عمران خان ګټونکی ده، که څومره درغلي دوی وکړي، که څومره فساد وکړي، انتخابات هغه ګټي او هغه به له بندیخانې راوځي، بالاخره تعلقات به جوړېږي. زه ولې عمران خان د افغانانو په خیر بولم؟ په زندان کې ناست یو سړی چې د افغان مهاجرینو سره شوی وحشت او درندګي، د افغان مهاجرینو سره شوی ظلم او جنایت له زندان نه یو سړی غندي، نو خو پوه شه چې دا سم سړی ده. د عمران خان اعلامیه راغله د پاکستان د حکومت د استبلیشمنټ هغه ظلمونه او جنایتونه چې دوی له افغانانو سره وکړل په سره زمي کې له خپل هیواد نه وویستل، له خپلې خاورې نه. پښتونخوا زموږ خاوره ده. نو عمران خان یوازینی سړی په پاکستان کې چې هغه د اعلامیې په شکل لیکلي له بندیخانې نه اعلامیه خپره کړله چې دا ظلم ده، دا جنایت ده، دا له بشریت سره ظلم ده. هلته مولانا فضل الرحمن چیرې و چې دغه یې غندلی وای؟ هغه وایي خو افغانستان د ملک د لاړ شه. نو خو صحیح د افغانستان خو زما ملک د افغان مهاجرین به راشي، ته دې هم دا میلیونونه پاکستانیان له اروپا او له عربو او له نورو هیوادونو در وغواړه که نه، پاکستان ملک ده. نو دغسې یوه ګونګه پالیسي د افغانستان په زیان پالیسي که زما پلارم کوي زه په خلاف یم. زه د چا په مذهبي لومه کې نه ګیر کېږم چې ناټو ته لار ورکوي ته ورسره جهاد نه کوي، امریکانو ته اډې ورکوي هغه وخته غلی، ډرون ته اجازه ورکوي هغه وخته غلی. دا مذهبي کارت صرف د ما په خلاف باندې استعمالی. ما په یوه پیړۍ کې 3 امپراتوریانې ماتې کړلې. ته راجګېږي علما دې ټول وایي چې افغانستان به مې کشر رور سي، ته به مې مشر رور شې. کشر رور مشر رور خو له کشر رور نه باید لږ غیرتي وي که نه؟ کشر رور دې په یوه پیړۍ کې 3 امپراتورۍ ړنګې کړلې. مشر رور نه مې بنګال کې 95,000 پتلونونه وویسته. نو پتلون ښکلی به څنګه زما مشر رور کېږي؟ کشر رور د اسلامي نظام راوسته، د امریکا امپراتوري یې ړنګه کړله. مشر رور مې اوس هم په ایرامنډۍ کې دلالي کوي. مشر رور مې اوس هم د لارډ میکالي د قانون لاندې ژوند کوي. مشر رور مې اوس هم د امریکا فرمایشونه مني. مشر رور اوس هم په ما لارې بندوي، ما ته وړنه راپرېږدي. مشر رور چې ته ځان مشر رور بولې، د ما میوې دې په تورخم او په بولدک کې خوسا کړلې، ته څنګه مشر رور یې؟ زه اصلا زه تا خپل نوکر نه قبلوم، ته ما ته مشر. نو دوی د هر یو په ژبه کې زهر دي، له مختلفو لارو دا د زهرو ستنې افغانانو ته لګوي. زموږ اقتصاد، زموږ فرهنګ، زموږ کلتور، زموږ بیا رغونه ټول دوی در بدره که چې زور پرې راشي. زه مسلمان ورور یم، هغه وخت کې بیا مسلمان